بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ رکو نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقینا ورکو منگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب. وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسیرا ولیگل منگ دهغن رسولان. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. او ورکړیو مونږه عیسی زوی د مریم ته روښانه دلایل او امدادم وکړو د هغه سره په روح پاک سره، یعنی په جبرائیل علیه السلام سره. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم. آیا هر کله چې راغی تاسو ته یو رسول د هغه حکمونو سره چې نه خوښول ستاسو نفسونو، نو تاسو تکبر وکړو. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. پس څه خلک دروغ وګڼل تاسو او څه خلک ووجل تاسو. وقالو او وایي دوی قلوبنا غلف، زمونږ زړونه په غلاف کې دي، په پرده کې بندي. بل لعنهم الله، بلکې لعنت دی د الله پاک بکفرهم، د الله پاک په دوی باندې د دوی د کفر په وجه باندې. فقلیلا ما یؤمنون، پس ډیر لږ دی هغه چې ایمان راوړي دوی. ولما جاءهم کتاب من عند الله، او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یعنی قرآن د طرفه د الله نه، مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې د دوی سره دی. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او دی چې مخکې فتح به غوښتلې په هغه کسانو باندې چې کافران وو. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، پس هر کله چې راغی دوی ته هغه چې دوی وپېژندو، نو انکار یې وکړو په هغې سره. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت دی د الله په داسې انکار کوونکو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر بد دی هغه څیز چې خرڅ کړل په هغې سره دوی خپل ځانونه. ان یکفروا بما انزل الله، هغه دا چې انکار کوي دوی د هغه کتاب نه چې الله نازل کو. بغیاً په دې ضد سره، ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده، چې نازل کو الله پاک خپل فضل په هغه چا چې وغوښته د خپلو بندګانو نه. فباءوا بغضب على غضب، پس مستحق شوي دي دوی د یو غضب د پاسه د بل غضب. وللکافرین عذاب مهین، او د پاره د کافرانو عذاب دی رسوا کوونکی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، هر کله چې ویلی شي دوی ته چې ایمان راوړئ په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله. قالوا نؤمن بما انزل علینا، نو دوی وایي چې مونږ خو ایمان راوړو په هغه څه باندې چې مونږ ته نازل شوي دي. ویکفرون بما وراءه وهو الحق، او انکار کو د هغه څه نه چې د دې نه سیوا دي. وهو الحق، او حالانکه هغه حق دی. مصدقا لما معهم، چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې د دوی سره دی، یعنی د تورات. قرآن د تورات تصدیق کوي. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، وای ورته چې ولې تاسو قتلول د الله پیغمبران مخکې د دې نه که چېرې تاسو مؤمنان. ولقد جاءکم موسی بالبینات، او یقینا راغی تاسو ته موسی علیه السلام د ښکاره نښو سره. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون،
او بیا تاسو ونیو څښئ په عبادت سره وروسته دینا وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمانان وإذ أخذنا ميثاقكم او هر کله چې واغسته مونږ ستاسو نه وعده پخه ورفعنا فوقكم الطور او راوچت کو مونږ په تاسو د پاسه د تور غر خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا چې ونیسئ هغه احکام چې درکوو مونږ تاسو ته په مضبوطیا سره او واورئ یعنی خبره په غور سره واورئ قالو نو وویل دوی سمعنا وعصینا مونږ واورېدل او مونږ یې نه منو واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او اوس کلولی شوه په زړونو د دوی کې محبت د سخي د دوی د کفر په وجه قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین ورته ووایه چې ډېر بد دی هغه څیز چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ستاسو د ایمانونه که چېرې یئ تاسو مؤمنان قل ورته ووایه ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله که چېرې ستاسو دپاره کور د آخرت په نزد د الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین که د الله په نزد خالص یي سیوا د نورو خلکو نه نو تمنا وکئ د مرګ که چېرې یئ تاسو رښتیني ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم هرگز به تمنا ونه کړي دوی هیڅکله هم په وجه د هغې عمل چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین او الله ښه خبر دی په حال د ظالمانو ولتجدنهم احرص الناس على حیاه خامخا به ته بیا مومي دوی حارسان د خلکونه په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه او د هغه خلکونه چې مشرکان دي دوی غواړي یو کس د دوی نه چې کاش عمر شي 1000 کاله وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او نه دی دوی بچ کیدونکي د عذاب نه که چېرې عمر وله ورکړلی شي والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی دی په هغه عمل چې دوی کوي الله رب العالمین فرمایي چې ما خو د دې یهودیانو د دې بني اسرائیلو د هدایت دپاره پرله پسې رسولان راولېږل د موسی علیه السلام نه پس هم ډېر شی پیغمبران او بیا عیسی علیه السلام چې د هغه مضبوطیا مې په روح پاک سره وکړله یعنې د جبرائیل علیه السلام په ذریعه هم او د وحي په ذریعه هم خو دې بدنصیبو څه ووې چې دوی ته به کله د الله حکم داسې راغی چې د دوی د خواهش به خلاف و نو بس بیا به دوی ویې نه مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو مونږ دا یو خبره به یې بدل کړه او د حق پیغمبرانو خلاف به شول دوی ته چې به کم پیغمبر د دوی د هدایت دپاره راغی نو دوی د دقې پیغمبرانو نه څه پیغمبران دا دونه ظالم قوم او چې دوی پیغمبران وجلي دي که نه او ځینې پیغمبران دوی دروغجن وګڼل په مخالفت کې ودرېدل او ځینې خو په ډاګه باندې ووجل او خبره به یې دا کوله وایي زمونږ زړونه په پردو کې دي مطلب دا چې زمونږ داسې غټ صفت دی چې مونږ په خپل دین په خول کې بن یو په مونږ باندې د چا دین اثر نه کوي دوی چې کم د خپله ځانه کمې خبرې جوړې کړې وې نو هغه یې باقاعده په تورات کې داسې نه ایستې وې چې دې پته نه لګېده لکه مطلب دا چې هغه د خبرې سره به هغه خپل خبر هغه خپل حکم لیکلی و که جرمانه به هغه به یې ورسره ښکلي د خپل ځان نه به یې وله پیسې مقرر کړي وې لکه د دوی خپل یو دین و خودساخته یو دین یې ځان له جوړ کړی و نو دوی به وې زموږ زړونه په غلاف کې دي الله پاک فرمایي داسې خبره نه ده په تاسو باندې د الله لعنت دی تاسو ملعونه شوي د دې لعنت اثر دی چې ستاسو زړونه حق نه قبلی الله دې موږ ټول د دې حالت نه په امان کې دې آیتونو ته ګورئ او خپل ځان په تپه کې ګورئ که مونږ فرض کې د قرآن نه فایده هغه بنده اخیستی شي چې قرآن د دې دپاره یې زده کوي چې زما دپاره په قرآن کې څه رهنمایي ده ځکه چې دا کتاب د هدایت دی الله پاک ما ته د یهودو قصې نه کوي
ما تا ته دا فرمایي چې تاسو به څنګه زندگی تیروئ. هغو څه وکړل تاسو به څه کوئ، چې هغوی څه وکړل د هغې بدل ورته څه میلاو شو. نو نن مونږ خلک هم د ځینو خلکو یو خولي باقاعده دا چې زه وایم څه مه ویرېږم که نه، د خپل خاندان او د خپل علاقې او د خپل سوچ او فکر او د خپلو ذهنونو یو خولې جوړ کړی په هغې کې بنې چې تو ته د قرآن خبره کوي نو زه مړه دا اوس نوی دین راوتی دی. داسې خبرې پکې هم ځینې خلک کوي که نه. نو چې څوک د ځان نه خبرې کوي هغه مه منئ، خو چې د قرآن او حدیث خبره نو هغه خامخا منئ. زمونږ یو مشره وه الله دې وبخي اوس وفات شوې ده زمونږ په ګاونډ کې. نو هغې به وې ما ته به یې وې شاګل وایي تاسو اوس وایئ چې دا په مړي پسې دا ماښامي نشته دی. نو وایي زمونږ خو وایي دا خو وایي تاسو اوس نوې خبرې کوئ، وایي دا ماښامي خو به مونږ خامخا کول او چې چا به ونه کړه نو هغه به ډېر زیات لکه بد ګڼلی کېدل. نو ما ورته وایي داسې خبره ده چې خیرات خو په اسلام کې شته دی، په خیرات کې خو ګناه نشته دی. خامخا د زیارت په ورځ ولې راټولېږئ، هر پته نشته شپږ دی او که اوه زیارت راټولېږي او د جمعې شپېلی کوئ، دغه خبره ګناه ده. ما یې کوئ خیراتونه چا منع کړي. نو هغې بیا رو اول به ډېره خفه کېده، بیا رو چې پوه شوه چې دا خو د قرآن و حدیث حکم دی نو بیا یې رو ځان هغې ته ټیک کړه. ډېر په بوډاوالي کې الله پاک د هغې اصلاح وکړه او بیا ورته ټیک وشو وفات شوه. ما وایي دا څونه بختوره ده که نه چې الله پاک یې اصلاح وکړه. ډېر شي شرکي عقیدې به یې هم یادولې، لکه هغې وایي چې زما بچي نه کېدل او ما ته یاد دي چې ما ښایسته د خپل واده شال چې دی هغه ویوړو او څه بابا یې یادوو د دې چارسدې خوا ته په هغې باندې مې وغوړوو. ما وایي چې بابا او په تا مې شال وغوړوو ما له به زوی راکې. نو بیا یې 4 زامن شوي. نو خبره دا وه د هغې عقیده پې ځکه مضبوطه شو چې بابا یې شال وغوړوه او ایسته یې زوی وشوه، یو نه 2 او 3 او 4 زامن یې وشو. نو هغې ویې لکه دا زه اوس څنګه ومنم؟ ما ورته وایي دقه شان یې ومنه که نه. ما ولې مشرکانو له به یې په بوت باندې نه ورکول. خو دغه یې بختوري وه چې ګاونډ له راله او قرآن یې واورېدو که نه. نو الله پاک دې زموږ د ټولو هدایت نصیب کړي. زموږ دا خلک هم په خپلو خولونو کې بند دی. الله پاک ځکه مونږ ته فرمایي دا داسې چل نه دا په دې بنده باندې الله دې مونږ په امان کې دا په دې شرکي عقیدو سره بنده ایسته رابند شوي په دې خپل عقیده کې داسې ورته ګرانه ښکاري دا خبره چې دا به زه څنګه پرېږدم، دا خو د پخوا نه راغلي دی. ولې زما پلار نیکه چې کوله قرآن کې وایي که نه چې ستا پلار نیکه بې لارې نو هم به ته د هغو په طریقه ځې. بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا د دوی د ضد د لاسه دا یهودیان د نبی صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د قرآن خلاف و، ځکه چې دوی وی چې دا په بني اسرائیلو کې ولې پیغمبر رانغی او دا په د اسماعیل علیه السلام په شاخ کې څنګه راغی. دا خو الله فرمایي وایي دا خو زما حکم دی چې چاله غواړم هغه له به پیغمبري ورکو. دا خو د الله تعالی احسان دی چې په چا باندې وکړي. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې مونږ خو په د دوی سوچ دا دی چې مونږ خو په خپل کتاب ایمان راوړو خو په نورو باندې ایمان نه راوړو، په تورات ایمان راوړو خو په قرآن ایمان نه راوړو. نو په دغه وخت کې چې کله دوی دا خبره کوي نو دوی دا ولې نه وایي چې کله موسی علیه السلام موجود و د هغه نه پس نور پیغمبران راغلل نو تاسو خو په تورات عمل نه کوو، تاسو خو په تورات کې خپلې خبرې دننه کړې وې د خپل خواهش مطابق. تاسو اوس چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو تاسو وایئ چې مونږ په تورات باندې عمل کوو. نو تاسو بیا د الله دا پیغمبران ولې قتلول؟ هغه خو تاسو ته د تورات باندې د عمل حکم کړی و که نه؟ نو تاسو هغه ولې قتلول؟ لکه الله پاک د هغوی دا ټوله خبره ختمه او دغه شان د نن مسلمان دی ځان له په خبره کې خبره جوړه کړي، حالانکه قرآن حق دی، په قرآن باندې عمل فرض دی، د قرآن باندې عمل کولو سره ته مؤمن یې. بیا الله رب العالمین فرمایي تاسو ته چې موسی علیه السلام موجود و تاسو ته د الله احکام راوړل او تاسو د سخینه عبادت دغه جوړ کړی معبود جوړ کړی و عبادت هم وله کوو. او دغه شانتي د تور غر چې ما په تاسو راوچت کوم ما ستاسو نه وعده واغسته چې د الله حکمونه واورئ نو تاسو خو هلته په خوله ووایئ چې سمعنا، خو په اصل کې وعصینا منوینا، په خوله م ومنله په عمله م ونه منله. نو الله رب العالمین فرمایي چې بل د دوی دا خبره هم ده چې دوی وایي چې زمونږ دپاره د آخرت کور دی، مونږ خو یهودیان یو، مونږ د پیغمبرانو اولاد یو. نو الله رسول صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي دوی ته ووایه چې ستاسو داسې تمنا ده نو بیا خو تاسو په کار ده چې آخرت غواړئ، ځکه چې په دنیا کې بلا څه سختي تېروئ، آخرت خو ښایسته ښایسته دی. او حقیقت دا دی اوس که ما ته پته ولګېده او تا ته پته ولګېده چې زما سترګې پټېدل او ډایرکټ جنت دی او د الله رضا ده نو مونږ به مرګ نه خوښو.
مونږ به وایو چې بس کله به چې مونږ مرګ ته لاړ شو که نه مونږ خو به بیا مرګ خوښو د الله سره خو ملاقات ډېر خوند کوي خو هله چې زه نیک یم او د الله مدد را سره وي که نه او ما ته پته چې زه نیک یم دا خو پته نشته ځکه مونږ خراب یو نو چې تاسو یهودیانو دا خبره کوئ چې بس زمونږ سترګې پټېدل او سیده جنت ته یاسې یو څوک خو پوهېږه په جهنم کې را به کې خو نور زه یم جنت دی الله فرمایي بیا خو د مرګ تمنا کوئ خو الله د دوی د هغه ذهن خبره کوي چې دوی یهودیان چې دوی به هېڅ کله د مرګ تمنا ونه کړي ځکه دوی ته پته ده چې موږ څه کړي دي خپلو اعمالو ورته پته ده او د ټولو نه زیات د ژوند د دنیا باندې حارس چې دی په دنیا کې په ټولو قومونو کې د ټولو نه ډېر حارس یعنې چې دا غواړي چې بس په دنیا کې ناست وي نو هغه یهودیان دی الله فرمایي او مشرکان دوی یو کس وایي چې زموږ زر کاله عمر شوی نو الله فرمایي که زر کاله عمر درکم هم واپس په ماله راځي هر څونه عمر چې درکم راتلل د ماله دی انسان واپس بچ کېدل د نشته دی نو الله پاک ستاسو ټول عملونه ویني نو دې خبرې ته ډېر سوچ وکړئ دا ډېر زیات د عبرت آیتونه دي چې بنده ته عبرت واخلي چې واقع زموږ ځای اخرت دی دنیا کې د لږ صحت دپاره راغلي یو مسافر خانه ده ازمایش دی الله دې په دې ازمایشونو کې پوره وخېږي او الله دې رانه رضا شي آمین ثم آمین صدق الله العظیم